تلاشي واغشته نو دا کالر یې ورته داسې کړ دا وګوره وایي د کالر کې راله پټې مور ایښې دي نو چې راویویستل وی دا دی ولې وي مور راته وي بچیا ګوره دروغ مه وایه دروغ د انسان تاوان کوي په دروغو کې نقصان دی په رښتیاو کې ګټه ده جي نو دغه سردار ورته څه وایي جملې ته توجه شي نو بچی وي تا خو پکې تاوان وکړه تا پکې تاوان وکړه ماشوم مته څه جمله وي دنیاوي تاوان مې کړی دی وی مال لا نه لاړه ایمان خو نه دی تللی شوک سره سبحان الله مال لاړه ایمان خو نه دی تللی نبی علیه السلام جمله وفرمایله وی زما امتی هر قسم ګناهګار او خطاکار کېدی شي زما امتی هر قسم د وتی د الله رسول او صحابي مسلم روایت دی د الله رسول بوزدل کېدی شي نبی علیہ السلام وتی او بوزدلم کېدی شي نو بعد پکشته بوزدل د ما امتیانو کې بوزدل کې د الله رسول زناکار ها زما امتی زناکار کېدی شي د الله رسول نور بلا ګناونه ته قاتل او زما امتی قاتل کېدی شي لیکن زما پیغمبر د زبان اطهر نه د زبان نبوت نه یو جمله او فرمایله اے د محمد رسول الله امتیانو جمله ته توجه شه زما پیغمبر جمله او فرمایله چې زما امتی کې هر ګناه کې دي شي مگر د دوه نه علاوه چې زما په امتیانو کې دا دوه ګناه نشي کېدی نمبر 1 زما امتی دروغ نشي ویلي نمبر 2 او زما امتی چاله دوکه نشي ورکولې محترم نن تاسو وګورئ کنه حالات بدل دي نن دا دوه مونږ څنګه کوو جی دا دوه مونږ څنګه کوو داسې کوو قسم د دروغ خو زه داسې وایم لکه انسان چې حلال اوبس کیږي په موبایل بلای چې یاره جی د پلان کې زه تر ورسېدم او ای په 400 کې دغه د جی چوک تر ورسېدم ټول دروغ دوکې محترم نو زما پیغمبر وویل چې زما په امت نو موږ د هغه پیغمبر مخالفت نه کوو نن محترم چې د پیغمبر په ما باندې چې په دې معاشره کې پتا سو اعتماد وکړي چې جی پلان کې دا پلان کې جی د باندې زما زیشان جی زما مرګره دی د باندې جی زما دا دعوه ده او زما د طرف نه اعلان کوم چې دې دوکه چاله نشي ورکولې ما وویله اوس که دکې احساس او د بویر جی په منبر باندې مان اواز شوی دی قاری صاحب ویلی دی چې دا سړی دوکې والا نشي کېدی نو که دې هر څومره د دنیا لالچ راشي لیکن دته به د ما د ځکه دا پټکې معزز او د منبر دا خبره معزز دی به دنیا کې چاله دوکه ورنه کی نو تاسو ته یو جمله چې انسان د جناب محمد رسول الله د زبان نه یو جمله ودی چې زما امتی دروغجن او دوکې والا نشي کېدی سم خیال له محترمو نن موږ هغه پیغمبر دروغجن کو کنه معاذ الله مونږ دروغجن کړی دی کنه معاذ الله دا مونږ وایو کنه جی دوکې کوم کنه جی سونه دوکې کوم محترمو څومره دروغ وایم زما چې سترګې وغړېږي او رنګ راشي تر اوده کېدو پورې زما په دا خوله باندې دوکه ده او دروغ دی محترم حیا خو ماله نه راځي د پیغمبر نه د خدای نه حیا نه راځي نو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو یو مشهور واقع اورېدلې ده د عبدالقادر جیلانی ابتدایي کتابونو کې د 15 او 4 به پړاوي ده تاسو به اورېدلي عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې ماشوم مور ولا په دې پخوا به ډاکوانو په دې کالري ولا اوسیرو او په دې کې ولا سلويخ اشرفه اچولې بچیه ته طالب العلم حفظ لذي قران ذکر لذي گویا ته چې حدیث ذکر لذي بچیه د اشرفه مې د لواچولې نو ډاکوانې درنه اونوي خو بچیا یو خبره کومه د مور وصیت او نصیحت بچیا یو خبره کوم ته د محمد رسول الله د علم حصول لري خو بچیا دا جبا چې دا د پیغمبر قال الله قال الرسول وي نن ډیر مولیان خفقیګو بنا په دروغ باندې سر دي د دنیا مولیان ټول دروغ وي زما گفتار او رفتار خبره کوم زما گفتار او طرز معاشره زما د دې خبرو سره منافی ده محترم زه چې په منبر کوم الفاظ او باسم دا بار زما عملی زندگی کې نشته زه چې کوم خبرې دلته کوم آیا دا ما زما زندگی سره منافی دي کنه دا مساوي دي زه چې کوم خبرې کوم زما دا جبه چې سوي آیا دا کارونه ما کې شته که نشته زه چې کوم نصیحت کوم دا په ما کې شته که نشته او که ما کې خو ټیک ده او که دا ما کې نو د ټولو نه پټه دروغجن بیا زیمه محترم په منبر خو تاسو ته لګې موعد دروغ مه وایه دوکه مه کوه بار که زه بار ووتم معاشره کې کېناستم ما دروغ او دوکه کوله پوه زم دروغجن یم خفه کېږو به نه پرده پکې نه اچو بچام پرده به پچام نه اچوي ځکه د ما پیغمبر علی قرآن کې لو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا راغلی دی حق او سچ سیدا خبره کوي سیدا د ټولو نه زیات حق ویونکي جناب محمد رسول الله دی نو موږ د هغه امتیان یو څنګه شپ وکړو څنګه دوکې وکړو څنګه منافقت وکړو څنګه دروغ ووایو محترمو عبدالقادر جیلانی مور ولا په کالر کې دا بچیا خو یو خبره کومه
ستا په دې سینه کې به قرآن حفظ کیږي او ستا په دې سینه کې به د محمد رسول الله احادیث حفظ کیږي نو بچیه ګورې په دې ژبه باندې د قال الله قال الرسول په ځای باندې دروغ اونځي بچیه ماشوم دی دا د ما تا ته نن کمې مور بچي ته ویلي دي چې دروغ مه وایه نن خو تی پیسې راچلوه چې نن عاقلېږي بالغېږي وایي کور ته سره وړه کور ته هر څه چې کوې به په ژبه مې یو لفظ دی نه راځي محترمو ممبر هر څه چې بار کوې کوه ما له پیسې پکار دي داسې مور پلار ما ولیدل محترم نن تاسو وګورئ په دې اډه کې په دې سبزي منډه کې تاسو واړه ماشومان ګوتې نه خرڅوي محترمو مرچکي چې خرڅوي هغه چې د بازار ته په وړوکوالي کې روزي چې دا عمر د د سکول او د مدرسې دی نو چې دی په بچپن کې بازار ته روزي نو لوی منافق ته جوړ نشي بیا په دې بازار کې دوکې زده نه کړي دروغ زده نه کړي وګوري د زنانو ته ونه ګوري د ده سترګې بې حیا نشي د ده ژبه بې حیا نشي د ده په الفاظو کې فحشګویي پیدا نشي بازار ته روزي ماشوم دی که نه تربیه اونشي محترم مور ورته بچیه ګوره دروغ نه منم عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه یو قافلې سره او دغه قافلو باندې ډاکوانو قبضه وواله ګویا چې لوټکولې ټولې ګیر کړي وي چې ټولو نه مال واغسته یو ماشوم ولاړ دی جي ماشوم یې پکې ستا څه نوم دی عبدالقادر مې نوم دی جي څه دی نوم دی عبدالقادر تا سره څه شته سردار ورته وایي وایي هاو شته که نه وایي څه دي یې سره وایي څلوېښت اشرفې دي نو ستا خو موږ تالاشي واغشته پیدا نه شوې تالاشي واغشته نو دا کالر یې ورته داسې کړ دا وګوره وایي د کالر کې راله پټې مور ایښې دي نو چې راویویستل وی دا دی ولې وي مور راته وي بچیه ګورې دروغ مه وایه دروغ د انسان تاوان کوي په دروغو کې نقصان دی په رښتیاو کې ګټه ده جي نو دغه سردار ورته څه وایي جملې ته توجه شي نو بچیه وي تا خو پکې تاوان وکړه تا پکې تاوان وکړه ماشوم مته څه جمله وي دنیاوي تاوان مې کړی دی وی مال لا نه لاړه ایمان خو نه دی تللی شوک سره سبحان الله مال لاړه ایمان خو نه دی تللی ایمان خو د محمد رسول الله برقرار دی ماته مور وی هغه سردار چې د دې ماشوم د اواز واورېده چې مال لاړه ایمان نه دی تللی تمام قافله کې چې څومره ډاکوانو گویا الله تبارک وتعالی ته نیکه هدایت وکړو ټول بزرګان شو محترم الصدق ینجي نبی علیه السلام وایي رښتیا په ظاهر باندې به تا ته تاوان ښکاره کېږي سلام